اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه اسکندري اوسیدونکی یم. اول خان مې نوم دی. ډاګی سره خواږه اسکندرۍ کې دی. د غر سره پاتې کېږم. د نن نه یو نیم کال مخکې به ما شوګر اټیک وکړ. شوګر مخکې نه و خو لکه زه پرې پوه نه وم. بیا موږ شاه منصور ته راغلو، هلته م ټسټونه وکړو. چې ټسټونه مو کړه، راته ویل چې یاره ستاسو شوګر دی. شوګر چې موږ دغه کړ نو ما ته داسې مسله وه چې واړه بول به ډېر زیات و، نظر مې ورو ورو کمېده. بیا چې کله ما وروستو ټسټ وکړو نو زما 9500 شوګر و. هغې کې تقریبا په هفته کې زما هغه نظر ختم شو، بلکل مکمل ختم شو. بیا موږ ته چا وویل چې یاره د شوګر علاج نشته، بس صوابۍ کې یو ځای بل ځای دا ګولۍ به م رااخېستې هم خوړی، خو بس هغې سره زما نظر ختم شو، بلکل بس دغه نه شو. پال مې وکړو. بیا یو رشته دار و، هغه راته وویل چې یاره دغسې اشتاق الرحمن اشتاق صاحب کوټې کلي کې اوسېږي او هغه د شوګر علاج کوي. نو زموږ خو یقین نه و، خو رالو لکه چې رالو لکه لیده مې نه ده ښځې مخامخ مې ورته کتله، خو ښکارېده راته نه. هغه دوايانې مویانې موږ له هغې راکړې. بیا هم دلته خلکو خبرې کولې، خو مطمئن زه نه وم. چې لاړم دوايانې موږ 3 ورځې وخوړې نو زما ورو معمولي نظر کې دغه راته پره یا 4 مرض وه یا 5 مرض وه، داسې مخې ته مې غړی پرته وه چې هغې ته مې مخامخ وکتل، مکمل هغه غړی ما ته ښکاره شو. بیا چې یو ورځ نیمه پاس مې وکتل نو معمولي نری سی چې نو هغه ما مکمل ولیدلې، لکه ښې ښکاره راته بیا ښکارېدلې. کور واړې ته مې وویل چې یاره دغه چې ما ته خو دا غړی ښکاري، نظر خو زما ماشاءالله صحیح شو. وایي څنګه دا غټې سی دي؟ ما غټې نه ده، غړ ټکي هم ما ته اوس ښکاري. نو یې خندل چې دا خو موږ ته نه ښکاري، ما ته ښه مکمل ښکاري. یاره چې خو 15 مرض باندې مکمل زما نظر الله پاک ټیک کړ. نو هغه چې موږ دلته بیا ما یو چې رالم نو بیا ډاکټر صاحب ته ما خبره وکړه یاره جي زما خو دغسې نظر ختم شوی و او مطمئن نه وم، خو چې نظر مې راغی نو لکه اوس زه مطمئن شوم. 2 پیرې دوایي چې موږ وړه نو بس 15 ورځې دوایي بیا راکوله. هغې سره الله پاک لکه زما نظر بلکل صحیح کو. خپو مې دردونه شروع کړه، خپې مې اوږدې شوې وې که نه، دردونه یې شروع کړل. بیا ما ډاکټر صاحب ته وویل ډاکټر صاحب زما خپو دردونه که شپې مې خوږېږي ډېرې زیاتې. هغه یې وخندل، ما ته یو مبارک شه چې خپې دې راویښې کړې، دا اوږدې شوې مکمله لکه ته په پوهېدې. معاینه ته چې ودرېدم ما وویل که نه زه لکه په لرګو ولاړم، دا پوړېږي که نه. ما ته څه پته نه لګېده. کله به داسې په ترس هم شوم که نه چې موټرسایکل نه به کوز شم، جټکه به مې وواله، لاسو خپو کې دم نه و. هغې سره الله پاک هغه خپې هم زما صحیح کړې، نظر هم مکمل الله پاک ټیک کړو. بیا موږ راغلو ډاکټر صاحب شکریا ده، شکریا هم د ده ادا کړه. او بیا لکه زه اوس ما له هغه دوايانې بل څوک هم راړي، د غونډیان هم شته، ډېر کسان چې راځي، لکه ډېر خلک زه رالېږم، الله پاک ښه کړ، شفا ورکوي که نه الله پاک. او ډاکټر صاحب چې کومې پیسې اخلي دا هغه د فیس مناسب هم نه دي. داسې سکم که نه چې څنګه راته ملاوي. اوس مې د ډاکټر صاحب سره شربت وڅښم، په روژه کې د ګوړې شربت څښم، د چینی څښم، کیله خورم، ام خورم، چاول خورم که نه. لکه د هېڅ یو شي نه ما فال نه دی کړی. او ډېر مریضان ما خپله دلته رالېږلي دي چې الله پاک ورله شفا ورکړې ده. شفا الله پاک ورکوي، خو لکه ډاکټر صاحب په لاس باندې چې ډاکټر صاحب په لاس کې الله پاک شفا یې خیر. نور هم رالېږلي دي، نور هم داسې ډېر رالېږلي دي. بل موږ سره خوا کې یو کس و، دا ګوتې دې کټ کېدې چې دا ګوتې به نه کټ کوو. ها ډاکټر صاحب له چې اشتاق الرحمن صاحب له موږ راولېږو او دی وکتل نو دی اشتاق الرحمن صاحب ول هغه له یو ساس کې ورکړل دوايانې چې دا به خانه کو اوبو کې اچوي، دې کې به دی دا خپک دي. په 15 مانه د هغه ګوتې سپینې شوې. بس ورو ورو چې هغه دوایي شو ختمېدل، بس د هغه ګوتې هم صحیح شو. چې بیا راغی بله دوایي ور ورکړه، بس ماشاءالله اوس بلکل ټیک ته کټ کېدو نه هم بچ شوې او خپې هم صحیح شوې. بل خوا کې زموږ نور مریضان داسې ډېر دي چې هغه الله پاک بلکل صحیح کړه. زما خپله یو موخه او هغه د اشتاق الرحمن صاحب له راغلی او په 2م پیر هغه دوایي بس کړه، بس الله پاک ښه کړه. نو شفا خو الله پاک ورکوي، خو ډاکټر صاحب الله پاک بانه کړی دی چې اشتاق الرحمن صاحب له څوک راغلي دي او هر قسم بیمارو والا موږ رالېږلي. زما خپله ډېرې بیمارۍ داسې وي چې الله پاک ورسره ختمې کړي. نو بس الله پاک دې ورله 8 وړه جنت ورکړي او الله پاک چې څوک راځي نو بس شفا هغه ورکوي، بانه اشتاق الرحمن صاحب. نو بس موږ خو صرف شکریا له راځو، زه خو خپله دې له راځم چې صرف ملاقات یې وکړم نو بس زه خوشحاله شم.
لکه ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې ستاسو شوګر شه نظر ستاسو نن نو تاسو ډاکټر صاحب چې څه وخت لیدلی هغه وخت ستاسو نظر سترګو کې بالکل نو. ما نه دی لیدلی ډاکټر بیا صاحب تاسو ما چې نه په دی د لیدلو سترګو باندې د ډاکټر صاحب دوايي شروع کړه حاجي نو د علاج نه پس تاسو ډاکټر صاحب ولیدل چې دا ډاکټر رښتیا پوره وایي. باللسم راځي زه دوا لرم ما ډاکټر صاحب ولیدل اشتاق رحمان صاحب دا دی. جی حاجي. حاجی نور که مطلب دا دی زموږ نور مینوال تاسو اوري دې وخت کې ګوري د هغوی له څه پیغام ورکولو غواړئ؟ ما خپل وخت ضایع کوئ ما خپله پیسه ضایع کوئ او دلته زمونږ مثال د بل ډاکټر د فیس مناسب پیسې هم زمونږ نه لګي دلته کې جی او شفا ورکول ول الله پاک دې اشتراک شوي بانه دی اشتاق صاحب کومه دوی درکړي هغې سره الله پاک بالکل الله پاک شوګر ختموي. جی ډاکټر صاحب ډېر ډېره شکریا مونږ ادا کوو او ډېره ډېره مهرباني ستاسو الله پاک دې دا ډاکټر صاحب په لاس کې نور هم شفا واچي چې دا ټول مسلمانان راځي او الله پاک ولې شفا کامله ورکړي. واخر دعوانا لله